ولینی 10 روپے او ادا قاری جیب تلاړې ختم برباد شو. یو مولانا صاحب را پاسید هغه دا ووي چې کدی حافظ قرآن له چا 10 روپۍ هم ورکړي نو بس دا حرام دی او دا ختم هم ونه شو، دا ګناهګار د 10 روپو په ورکولو باندې هیڅوک نه ګناهګاریږي، نه دا 10 روپۍ څوک د حافظ قرآن ته د اجرت او د بدلی په بنیاد باندې ورکوي، بلکې د هر انسان دا خواهش وي چې کله دی حافظ قرآن زما سره دومره احسان وکړو چې ماته په 6 ورځو کې، په 10 ورځو کې، په 20 ورځو کې قرآن په تراویح کې واورو او زه قابل د دې شم چې ما په غوږونو باندې قرآن واورید او ما د دومره اوږده رکعتونه مې وکړل، نو د هر سړي زړه دا غواړي چې د دې حافظ د دلجویۍ دپاره، د دې حافظ د احترام او د اکرام دپاره زه دله څه شی ورکم. نو که څه شی ورکړي دا حرام او ناجائز نه دی، بلکې دا عین جائز دی، او دا د دې حافظ قرآن سره د هغه د حوصلې په زیاتولو کې او د شاباش په ورکولو کې په نن دور کې حافظ قرآن نه اجرت غواړي او نه د اجرت د هغې تقرر کوي، لیکن خلق د هغه اکرام کوي، خلق د هغه اعزاز کوي، خلق د هغه په دې کمال باندې هغه ته د شاباش د ورکولو دپاره، د هغه د حوصله افزایۍ دپاره، د هغه د دلجویۍ دپاره د هغه اکرام کوي. نو دا اکرام جائز دی، دا ناجائز نه دی. ها دا به اله ناجائز کیږي چې زه د محلې والو په خلکو پسې ګرځم چې اله امام صاحب بنن ختم کوي د میټایۍ دپاره تم دومره راکه، تم دومره راکه، تم دومره راکه، او امام له پې جامې علم، امام له پې چې د هغه د جیب خرچ ورکو حافظ قرآن له چونکې لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه، د مسلمان مال بغیر د هغه د زړه د خوښې نه جایز کیږي. نو په چا باندې به زبردستی نه کوي، زبردستی پکې نشته. که د اکرام او د احترام په بنیاد باندې هغه له څه شی ورکړي، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې زیات لایق د غنا او د مالدارۍ دپاره هغه شی دی چې ته په قرآن باندې والی. قرآن عظیم کمال دی، که د دې کمال په بدلی کې تاسو د حافظ قرآن اکرام او احترام وکئ، دا ناجائز نه دی بلکې دا جائز دی. نن یو بله فتنه په دې لږ وخت کې راوچته شوې ده. یو دور داسې چې حافظان لږو که نه و لږ، په روغې روغ په میلیونو به حافظ نه و، په شهرونو کې به حافظ نه. نو که چرته یو حافظ به الله پیدا کو او هغه به ختمونه کول، نو ټیک ته د دې نه انکار نشته. د غربت دور، غریبي وه، مال او دولت نو، دومره فراوانی او دومره اسباب د عیش او د عشرت نو، که هغه حافظ قرآن به د خلکو نه مطالبه وکړله چې د تاسو ته په تراویح کې ختم کوم، مال به پیسې راکوئ او یا به مال دومره پیسې راکوئ، یقینا دا غلط کار، دا حرام کار، دا ګناه وه، د دې ورکول نو جایز. لیکن چې کوم حافظ قرآن و هغې ته د دې د ګناه کېدو یا د دې د حرام کېدو علم ورته نه و، او مون خلکو به چونکې د دین شوقو، د عباداتو شوقو، د قرآن د اوریدو شوقو. نن هم زموږ د جومات ته یو هلک راغلی چې قرآن یې نه دی ویلی، نو ما ورته وی ته خو به ټوله ورځ خوبونه کې ځکه تا قرآن ویلی نه دی. نو هغه ماته وی چې الحمدلله زه په خپل جومات کې د یو حافظ قرآن شاته ولاړ یم، که ویلی مې نه دی نو کم سے کم په تراویح کې خو به د قرآن دا کلمات مبارکه د یو حافظ نه واوره. نو چې شوقو خلکو به په پیسو باندې حافظ صاحب راویست. لیکن نن الحمدلله حافظان د جومات مشرانو ته سوال کوي چې ستاسو په دې جومات کې به زه قرآن واورم. نو هغه د جومات مشران ورته وایي چې زموږ خو خپل حافظان شته دی، تا ته څه ضرورت دی. نو نن الحمدلله حافظان د جوماتونو په خپلو کورونو کې
په خپلو بیټکونو کې د خپلې محلې په حجرو کې ولاړ دي او دا بوډاګان او ځوانان ورپسې دي او قرآن ترې نه اوري. نو چې کله قرآن خدای عام کو، اوس مونږ وایو چې حافظ قرآن ته دا مطالبه کول چې ماله به پیسې راکې او یا دا مطالبه کول چې ماله به دومره پیسې راکې، یقینا دا حرام او ناجائز دي. ولی تلاوت قرآن دا عبادت دی او په عباداتو باندې اجرت اغستل دا نه دی جائز. بعضې داسې عبادات دي چې هغه بغیر د اجرت نه کیږي. زما خبره تاسو اورئ؟ بعضې عبادات داسې دي چې هغه بغیر د اجرت نه کیږي، لکه زمونږ د محلې د دنیا حافظان چې یوې نه کوي بل ته ووایه، که هغې نه کوي بل ته ووایه، دا بغیر د اجرت نه کیږي. په دې باندې اجرت او پیسې اغستل دا ناجایز دي. لیکن بعضې عبادات داسې دي چې هغه بغیر د اجرت نه کیږي، لکه مثال په طور باندې د جماعت امامت دا یو عظیم عبادت دی چې قوم ته مخکې شي او د الله په دربار کې د هغوی د طرف نه جرګه وکړي، د هغوی د طرف نه وکالت وکړي. لیکن امام چې امامت کوي دا یوه ګینټه او دوه ګینټې نه دي. خدای دې تاسو امامان کی نو تاسو ته به بیا پته ولګي چې د سیر نه څو پخېږي. امامت ګران کار دی. د جمعې مونځ به ورله وکړي او ورپسې به دې سوچ دی چې خدایه مازدیګر به بیا څه کېږي، او چې مازدیګر ورله وکړي ماښام ته دې بیا سوچ دی، او چې ماښام ورله وکړي بیا ماسخوتن او د شپې ټول خلق په دې یخنۍ کې ښه ګرم پراته دي او امام سے به د هغه ځای نه را رواني څه کوم زه دې قوم له امامت کوم. نو دا امامت بغیر د تنخواه نه کیږي، دا اذان بغیر د تنخواه نه کیږي، د ماشومانو ته دا سبقونه دا بغیر د تنخواه نه کیږي. دا داسې عبادات دي چې مونږ امام له تنخواه د امامت په بنیاد باندې نه ورکو، بلکې مونږ امام له تنخواه دا د هغه د وخت په بنیاد باندې ورکو. نو عزتمندو، په نن دور کې د ټولو نه بهتر څیز دی الله جل جلاله دې مونږ ته په دې مبارکه میاشت کې د نیکو اعمالو د کولو، د تراویح د 20 رکاتو د ادا کولو، د ختم قرآن کولو او د قرآن د تلاوت د کولو د خدای پاک مونږ ته توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد